د تجاوزاتو برمار او دلته زی په زی چې دی د اکروچمنټ اندازه تاسو زموږ په سکرین ولګوله موجوده انتظامیه چې دغه په دې باندې بالکل فوکس نه کوي او د کوټې د دې بازار نه چې دی جنجال پوره رخ شوي ده او عوام چې دي شدید پریشان دي او دغه رنګ چې دی د انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دې باندې د پوري اکشن واخیستل شي او زموږ کوم لارې چې دي برساتي نالې دا وخت په مکمله توګه بندې دي او دلته کې چې دی د جی ټي روډ حال دا دی چې زی په زی باندې غیر قانوني سټینډونه رخ شوي دي او د انتظامیې نه چې دی پوري د اکشن اخیستو لپاره عوام مطالبه وکړه د عوامو خبرې چې دی هغه هم تاسو په سکرین باندې وکړئ انتظامیې له پکار دي چې د کوټې کلي د دې ګمبیر مسلې چې دی پوري حل راوباسي زی په زی کډې او تجاوزاتو برمار دی غیر قانوني سټینډونه دي په دې نو دا خو ډېره ښه خبره ده ډېر ښه سوال دی کوم چې دا اوس تاسو وینئ دا کمې کډې جوړې شوي دي د ګیس لپاره کنلې شوي دي خو دوباره بیا څوک راغلي نه دي چې یاره مطلب دا پټول غواړي یا څه څومره تکلیف دی زنانو ته د مشرانو ته او لا څوکړه د باران ماران نشي چې باران وشي چې باران وشي دا نالۍ ستاسو مکمل بندې دي څه به کېږي دا د مقبرې دا نالۍ ده دا چې بنده شي ټولې اوبه دې مقبرې ته وړي دا قبرونو ته نقصان دی یو خوا دا که تاسو سوچ وکړئ په دې لښتي کې اوس هم لکه تاسو نظر وغورځوئ نو اوس هم ډک دی دومره څوک د تپوس څوک نشته دی چې یاره څوک ښکاري چې دا پاکول غواړي څوک تاسو ته موزون دي چې هغوی ته موږ پاس وکړو دا نو زمونږ د کلي ښه باقاعده تنظیم شته دی فلایي تنظیم شته دی هغو له دا پکار ده چې د دې نوټس واخلي خو زمونږ قبرستان دی او لکه اکثر لښتې بند شي نو ټولې اوبه قبرستان ته لاړې شي ټول قبرونه کېږي په کوټه کلي کې اکروچمنټ او غیر قانوني سټینډونه دا وخت په نظر راځي عام ولس ته په پیدل تلو زیات تکلیف دی څه کول پکار دي څنګه چې د بل مرګلو د فلایي تنظیم باقاعده شته څنګه چې د هغو نظر به دی نه صدر سکرټري بل اعلی عہدې پکې چې کوم کسان دي هغه په دې تېرېږي لیکلي دي د بل ځای نه دي چې باران وشي بیا د کوټې کلي حال صحیح نو بس دا نالۍ دومره ډکې شي چې په سړک باندې وبهېږي بیا دوی خبرو کړه مقبرې په طرف چې کومه نالۍ ده مقبرې او چې دا نور دا تاسو نه راځي دا ټول پرې سړک باندې وبهېږي ډېر مشکلات نو چاته دا ریکویسټ وکړو تاسو ته څوک موزون ښکاري چې دا مسله حل لا خو تاسو مونږ هغه وکړو تاسو چاته وینا وکړو مهرباني وکړئ دی تاسو اواز ورسوئ او زموږ اواز ورسوئ تاسو صفایي نن چا وکړه د کوټې کلي دا اسلام سکول والا څنګه پرنسپل دا صفایي به وکړي ماحول به ښه شي انشاءالله تعالی او هر څه برابر شي ستاسو د کوټې کلي ټولې د برساتي نالۍ بندې دي دلته ځای په ځای کروچمنټ دی د پلسټیک تیلی دي نو تا ته څه محسوسېږي دغه ګند چې کله وایي بیا تاسو ته به زړه صحیح دویمه چې دا ماحول ښکلی صفا وي نو ټول خلک به هم ښه برابر وي دا ته څوک ښکاري د دې لپاره موضوع څوک دی چې په دې اکشن والي او دا صفایي دا سرکاري والدې دې هم دغه وکړي هغوی چې ټول خپل واړه راوباسي او صفا دي او مونږ به هم خپل پرنسپل ته ووایو بیا به یو ځل راوباسي مونږ بیا به مونږ صفا کړو ستا په خیال زموږ د قوم هو ذمواري ده چې مونږ خپل ماحول چې دی په خپله پاک وساتو مننه کوټې کلي ګمبیر مسله د تجاوزاتو او د اکروچمنټ په اړه کې دلته کې برساتي نالۍ مکمله توګه بند شوې ده انتظامیې له پکار دي چې په دې باندې پوري اکشن واخلي او د کوټې کلي دا اساس مسله چې ده په پوري توګه حل کړي د ګاډو د سپیډ د وجې نه دلته کې مختلف حادثات چې دي هغه هم روزانه مخې ته راځي خو د ولس ښېګړو دپاره د صوبایي حکومت سره سره دلته کې کومه انتظامیه چې موجود ده هغوی له پکار دي چې په دې باندې اکشن والي او د کوټې کلي دا مسله په هنګامي بنیادونو باندې حل کړي